الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. نن 4 جولائی 2024 پرند پنج پیریانو ولی الرب پنم باندې یو ملا ملحد یو کلپ کړی دی، چونکه سورج وړاندې ولی الرب ملحد یو کلپ کړو، پاغه کې مونږ ته چیلنج را کړو په مسله د استمداد، لیکن دا کلپ د اوریدو موقع نو ملو شوی سورج وړاندې، بیا ما داغي جواب وکړ الحمدلله. بیا دی ولی الرب داغې نه بعد پرون کلپ وکړو. تاسو وګورئ په پنځ پیرانو کې دا سړی چې ولی الرب ملحد په نوم باندې مشهور دی، دا څومره حواس باخته او لیونی دی. یو طرف ته دی وی چې تاسو عقاید شرکیه او کفریه دي، او بل طرف ته وی زمونږ په بټخیله کې مجلس د مبتدعين سره فتوا لګي د شرک او نمونه اخلي د مبتدعين، داستا حواس باختګي دلیل. بیا دی وی چې تاسو ته شکست ملو شو، دنیا کتلې دی چې د تعین د مناظره کې تعین د دعوی چانه شو کولی. هغه ریکارډ موږ سره موجود، تاسو سره هم موجود دي چې بعضی عقاید کفریه شرکیه د بعضی تعین د نشو کولی، شکست زمونږ شو تاسو. بیا دی وی چې په 25 جون باندې ما یادی چې د کلیپ وکړو، او د 25 جون نه بعد چې ما کله په 26 باندې د مناظره د خلاصې نه بعد ما کلیپ وکړو، وی په 27 باندې د هغه کلیپ واپس ډیلیټ کړ. فضل حسین خپل کلیپ د صفحه هستی نه لري. نظم قرآن کریم خو تاسو سم پورا نه منئ، لیکن دا ځکه پکې اومنا قرآن کې الله پاک فرمایي په دروغجن لعنت دی. هغه کلیپ تر نن پورې الحمدلله د 25 جون ته وګوره، زما په نوم چې کوم پیج د غي باندې وګوره ها موجود دي. دروغ مو وایا، الله پاک به دې هلاکي. بیا دی وی چې ما د ته چیلنج ورکړو په 26 تاریخ باندې چې په 27 باندې تیار شاده، په 27 تیار نشو، لہذا د مناظره کې شکست اوخوړو. دا خو په کور کې شکستونه تقسیمونه، تاسو ډېر مناظره بیا فتح ته ورسولي. بیا دی وی کذا شکست نه تسلیمه. اوس براشو په مسله د استمداد من اهل القبور او استشفاء من اهل القبور باندې. دا غي د پاره به تعین د زی ما توي چې تاسو په باړه کې کم د سخر زیاده غزيبه مقرر کو، چونکه زما د سخر رور دی هغه پنځ پیری دی، وی دغه مشترکه غونته زیبه مقرر کو. نو سیبه تدا شکاری 14 نه کې او منځ ته وړاندې کیږي، ځکه اول او 10 وی او بیا منځي دعوت نه د کړي، د دعوی جواب دعوی مجلس دی نه دی کړي، تعین د دعوی لا نه دی سر ته رسیدلی، تعین دا ابتدائی مجلس د ضروریات نه دی شوی، او ته لګیا ته مناظره بلتو کو خلیونه یې رو خاصم نه خو خفه پدی باندې شن چې په پنځپیرانو کې کم میدان تراجو د کفر شرک ټاپې لګی ټول لیونیان دي. کاغه واحد الله وحدان دیم سچلی ونی بلال خو مکمل مرفوع القلم، او دا پکې مونږ لاوي سنه سره توصیف سره پاتې شوی مولا به خدا خو زما خیال او مغزور حال باندې حالت د جنون کې پکاردار چې سنجیدا سم غد سړی راوړاندې کړي چې په طریقه د مناظره باندې پیدو. بیا دی وی چې تاسو سره به مناظره کوم خو د جمعیت علماء اسلام نو لیونی مرفوع القلم تاسو سره په دې باندې د بټخیل په مجلس کې ما خبرې کړې وې. الحمدلله دنیا کتلی چې زموستا بحث سیاسي نه دی، مذهبي عقیدوي دی، وی سو کې نه پیژني، دا د خپل مشران نه تاسو کې چې د سخت کول چې پیژني کنه پیژني. او بیا دی وی چې تاسو عقیده شرکیه کفریه او وی تاسو باندې منګه فتوی لګو د زنديقیت او د الحاد، نو ټاپی خو تاسو په خواله کوي چې په قران باندې کنزلو فتوا لګوین په ما کولږي زه خپکیږم نه. یو سړی قران کریم ته نعوذ بالله د کنزلو کتاب ویني داغه نو موږ سګیلو وای د خدای بندا آزاد ملک خپل کمره کې ناست. او بیا دی په دې کلیپ کې مختصرا دا خبره کړی دا چې زما او تاسو مناظره تعین د دعوی بس استمداد من اهل القبور استشفاء من اهل القبور. نو مسله دا ده چې استمداد من اهل القبور استشفاء من اهل القبور چې تاسو زمون په باره کې کوم عقیده ده دغه ستا الزام دی، حقیقت نه. اوس دا دې د پاره مجلس چې مقررون استاد طرف نه یو موضوع مقرر شو استمداد استشفاء، زمون د طرف نه موضوع مقرر شو
چې پنځپیریان تکفیر د صحابه کرامو د جمهور کوي د دې خپل اصول مطابق پنځپیریان چې په تکفیر د صحابه کرامو کې مبتلا دي جماعتي عقیده دا کافر دي دا د دې جماعتي عقیده ده دا د یو مولا د بل مولا خبر نه د پنځپیران جماعتي عقیده لہذا پنځپیران د تکفیر د صحابه کرامو په دې مسله کې د خپل اصول مطابق د خپل اصول پرانا کې کافر دي دا پمنګا زمونږ د طرف نه پتا سو باندې اغا دعوه شو پتا سو باندې فتوا شو مجلس بولګو ستا دعوه استمداد من القبور زمونږ دعوه د پنځپیرانو عقیده تکفیر د صحابه دو موضوعات شو پمنګ باندې الزام دي مجلس بولګو منګ به دا سرګند کو چې ستا زمونږ په باره کې د استمداد کوم خیالات تیاغه د لغو دي فضولیات دي اغا ظنون فاسده دي او زمونږ چې پتا سو باندې کوم فتوا ده ان شاء الله دنیا ته بوقایو چې پنځپیران په دې عقیده او په دې مسلو کې تکفیر د صحابه کرامو په خپل جماعتي عقایدو کې څنګه کوي ان شاء الله دا به مجلس کې واضح کو مثال سنجیده او په طریقه باندې پیږي چانه چل ز کولی کنه شیخ خپل باندې پیږي او کنه پیږي چانه تپوسو کا خو برای مهرباني کته نشي کول دا شان د جنون په دې مرتبه او په محل کې لګیاي نو د دې لپاره کم از کم یو لیونی په ځای روغ وړاندې کې پنځپیرانو چې دا د ولی الرب د طرف نه اوس دا خبرو کې ځکه مخکې د بلال نمائنده او بلال خوشاته شو واحد الله دې هم ماشاءالله پشاتري وسګیر لګول دي اوس ولی الرب کې روړاندې شو فالحمدلله دا هم مرفوع القلم اخته نو پنځپیرانو کې سنجیده سړی دغه د پنځپیرانو عقیده چې دې کوم ټاپه لګول دا او زمونږ د دې په باره کې کوم فتوا د دوی د اصول مطابق به ان شاء الله ثابتو نو په دې موږ سره سنجیدګي سره مجلس وکي مجلس کولو ته تیاری رابطو کا کرابطه نشه کولی واتس اپ پیغام پرېږدا که واتس اپ نشه کولی یو مختصر ویډیو کا خو دې قصه مکو او دغه شان مکو چې لکه توس کې ریلس منټه وته منټه کلیپ کې چیلنج دی کړو چیلنج مې قبول کړی دی پتا باندې مې خپل د عقیده اظهار هم کړی زموږ سازو باره کې کوم عقیده را نو ان شاء الله په دې باندې بحث وکړو که تیار رابطو کا او که تیار نه نو کم از کم یو روغ سړی پنځپیران نو وړاندې کی بیا د ماته دا ویل چې تر کاغذ نه لګي دا الله جل شانو په فضل باندې موږ د اصول خلک یو اصول دار چې چا کوم خبري داغي جواب وکي ستا خبري مې لیکلي جواب کوم په یاد نه لګیا ما تا ته ویل سره ته جواب د سکه د خدای بنده زما کلیپ اور بیا د خپل جواب اور خپل ځان سره بشرمنده شي چې ما غړي وړي ویل کې صحیح مې ویل دي نو الحمدلله موږ د اصول خلک یو په طریقه باندې بحث کول شي ټول مسلمانان ورونه تویم چې د دې پنځپیران د دې دور ملحدین دي دا د دې دور د قران کریم ګستاخان دي دا د دې دور امت مسلمه تکفیریان دي د دین ځان وساتي دا د اهل سنت والجماعه خارج دي دا د مسلمانانو د عقاید او د دین دشمنان دي ټول مسلمانانو ته درخواست کوم چې د داسې خلکو نه ځان وساتي الله جل شانه دې موږ ته خپل عقیده استقامت نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین